من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسې صحافیانو ته ټولو شکریا ده کوم. موږ د ټریډ والا نن ټول راوتي یو او مته دغې سلسلې کې څه د کورمې کې کوم حالات روان دي کوم ته مو بور وویله کنوی خیر ډېرې والي دي خو د مو ټریډ والا کومې دوې کنوی وې دي نه مخکې والي وي 2007 2008 کې هغه کې یو 42 ګوړي مو دوی تالو کړي وو اول تالو کړل بیا وسول بیا د دویمې کنویه کې 22 ګوړي دوی تالو کړل ویسول او ډریوران یې مطلب چې موږ ته عروسه یې هغه کړل مطلب درې څلور پیسه دوی موږ ته بجاوي کې جنازې مو راوړلې خو موږ بیا صبر په وکړلو. اوس حال یې کوم د مطلب 2023 نه کوم د سلسله شروع دی یک دوکه هغه کې مطلب چې دا ټریډ دوره ته متاثر شوی دی که نه څه بالکل ما یوې میاشتې کې د لاس ورځې روډ خلاص 20 دن روډ باند. اوس د کومه واقعیت څه وشوله مو قومي سطح باندې هغې هم مزاحمت کړی دی ټولو قوم کړی دی چېرې دا مزاحمت مو کړی دی خو دې نه مخکې ډېرې واقع شوي دي که نه موږ سره مطلب چې کوم ظلمونه شوي دي کومې جنازې مو چاته کړي دي تر سکول نه ونیسه چارخیل بایپاس کوار کې پلین کوچ کې و د پېښور څه کوم هغه شوی و هغه باندې بایپاس باندې کوم کې شوی و دا کیسونه نور ډېر شوي دي مو ټوټل کیسو مزاحمت کوو کړی ما دی خو موږ د رزګور والا خال کې دا مو حکومت ته نه وویلي چې ته مو ته کنویي وکړه چې نن 16 دن کېږي مو باندې روډ باند دی او مو چاته نه دي ویلي چې ته مو ته کنویي وکړه. حکومت خپله راغللو حکومت مو سره بتا وکړله چېرې تاسې د کوم بازار کې کوم شی کمای دی او تاسې ګوډي راډه کړئ زه درته کنویي کوم. مو ګوډو والا ته دا ډیلران غریبان په زوره ګوډي نه ډکېږي ډیلران ډرېږي او بل یې وایي ګوډي مطلب کروړ نه پورته قیمت دی دا ریسک سوخه دي خو بیا دغو دکاندارانو مو سره هیلپ وکړل ګوډي را ډک کړل هغه ګوډي تقریبا یوه هفته 10 ورځې ویلوړ وو. پرون دا 100 ګوډي څه کله راغلي دي او دوی ورکې ټینکرې وي درې پرچون ورکې یو ورکې د چینې ګوډې و لیزایو پورې هغه دومره ته مطلب څه کومې مین روډ دی په مین روډ یې دومره ته نشي راوړی مطلب څه لیزای ته راوړي لیزایو کې بیا هغه زه مول بدل کوم په شرکو یې راوړم او دا یو ګوډی ته نه چرخیلو سره لاندې دلته دي سام وتکړه خراب شولو څه خراب شو دي دا مهتاب ګوډی مهتاب و دي مو سره رابطه وکړله مو ذمهدارو خلکو ته دا خبر رسولی دی په ټلیفون ما رسولی دی زه ګورنر هاوس کې جرګې سوم مو ټولو ته وویل چې دا ګوډی خراب شولو ګوډي غم وکړئ مطلب صاحب مطلب سرکاري د دورو سره مو رابطه وکړله کوم ذمهدار مشران مو هغوی سره رابطه وکړله بس هغوی ویل چې خدای به خیر وکړي مازدیګره پورې دوام مو سره په رابطې وو او زه مطلب هغوی سره په رابطې وم او ماښام تقریبا دا چې د چرخیلو والا څه کوم لاندې مسجد دی مسجد کې دوی ښه مزیدوره لمونځ کړی دی میټینګ یې ورته کړی دی او دې کې څه زه سرکار نه ډي سي نه او ډي پي او نه پر زور اول دا مطالبه کوم چې دې کې یو د افتخار مقبال څه کوم دی چپري کې یو یار محمد ایس ایچ او دی او یو عادل سپی دی که دو ولدار دی دا درې ورکې ملوث دي ویلې څه دا درې ورسره وو چې شمدید ګواه شته دي څه ټرکټران یې ورسې راوستل دا مول مطلب څه مسجد نه دوی لمونځ ختم کړلو لمونځ یې وکړلو اتفاق صاحب سي ووتل د ګوډی مطلب څه تالو کړلو او بله زه افسوس خبره دا کوم څه ټرکټران رسي ټرکټر مطلب څه ډکېږي لوډ کېږي هغه منځ کې تقریبا 2-3 ګنټې مطلب څه دا لګېږي څه یو ګوډی زه هغه کوم لوډ کوم دا 3 ګنټو کې دا حکومت چېرته خو بیولی و زه ډېره د افسوس خبره کوم څه دا کنویې نه شي روسته بیا مونې ګوډې ولې ډکوي او نن نسته زه دا ذمهدارو خلکو ته یم حکومت ته یم چې دې نه مخکې هم نقصانونه شوي دي وایم مطلب اوس یې بیا نقصانونه راکړل موږ د څومره ټریډ والا دي که نه څومره ډیلران دي موږ دې نسته ګوډې نه راډکوو دومره ته یوه کنویه نه شي کوی دو خپله رشه نه راوړي دو ځان ته مطلب خپله کنویه کوي او مطلب څه زه باره کور مې یرغمولو دا تقریبا 17 دن کېږي نن 16 دن پراش وي سبا 17 مطلب 17 دن کېږي زه یرغمول کړی یم باند کپس کې بند کړی یم اخر ویلې زه پاکستانی نه یم زه مسلمان نه یم او دلته دا افسران چې موږ کوم لګیا دي کوم تعصب کوي که نه دا مو ته سني نه بتار دي دغه دا افسران دا څه راشي دا خو افسران نه دي دا خو مطلب اهل سنت والا دي دا مو سره کوم رویه مو سره سني کوي مغه رویه دوی هلته مو سره مطلب څه دا افسران د مغه رویه سخت کوي نو زه دا ریکویسټ کوم ډي پي او ته څه دا د 3 کسان دي سسپینډ یا کا په دوی اف آی آر راکړ کا او دا تقریبا 40 लाख روپۍ مول ورکوي او دا 40 लाख روپۍ زه ډي پي او ته نه غواړم چې دغو خلکو نه وصول کړي دوی ته خلک معلوم دي او که چیرې دا 40 लाख روپۍ مطلب مو ته وصول نه شولې که بیا مو یو نیم اقدام وکړلو که نه بیا د ګیلاره نه وي او اخري خبره زه دا کوم
زه حکومت ته او ذمهدارو مشرانو ته دا سوال کوم خپل انجمن ته کوم چې د امپورټ ایکسپورټ والا ګوډې دي دا په کور دی بند کړلی شي څو پورې چې موته دغې مسالې حل نه وي راوتی که نه دغه ګوډي نقصان یې نه وي هغه کړی که نه دا ګوډي د ما رسي که راغلل بیا چې ول یارې کې نقصان ورسولو بیا څه بله دوکاندار دی ونه بلې چې دا دوکاندار دا کار کړی و والسلام علیکم